باب مقاسمة الجد باب د په بیان د مقاسمة الجد کی. مقاسمه د مفاعله وزن د تقسیمولو ته وی ویشل. او په اصطلاح د اصحاب الفرائض کی یا د علم میراث په اصطلاح کی مقاسمه څه ته وی؟ مقاسمه تقسیم ته وی په مابین د علاتی او عیانی ورورو او د نیکه کی. چې نیکه سره د عیانی ورونو او د علاتی ورونو په موجودتیا کې د نیکه حق کیږي که نه کیږي؟ بعضې وایي د نیکه سره حق نه کیږي، د بنو الاعیان او د بنو العلات په مقابله کې په وجود کې، او بعضې وایي کیږي. ښه چې کیږي دا د صاحبینو مذهب دی، زمون غیر مفتابهی مذهب دی. او چې بنو الاعیان والعلات اعیانی ورونه خویندې علاتی ورونه خویندې چې وي، نو د ابو حنیفه مذهب دا دی چې د نیکه څه نه کیږي. دا مفتابهی قول دی. ښه چې کیږي نو بیا ورته ثلث د مال غوره دی او که مقاسمه ورته غوره ده. ثلث مال ورته مقاسمه دا معنا چې دی ورور وګڼلی شي، کم یو چې ورته غوره و حقه به ورکوي. که د دې مړي د ورونو سره دی ورور وګڼلی شي او که دې کې ورته ډېر مال رسېده هغه به ورکوي، او که نه د ده په دې ثلث مال کې خیر دا ډېر جوړېده نو بیا به دا ورکوي. هلکه پرې پوه شئ، تاسو کتاب ته وګورئ بیا ته مثالونه لیکم. قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی ومن تابع وغا چور پسیدی صحابہ بنو الاعیان آیانی ورون خویندی و بنو العلات علاتی ورون خویندی لا یرسون دی میراث نوری مع الجد د جد سره، لکه دوی چې میراث نوری د اب سره. وهذا قول ابي حنیفه، دا د ابو حنیفه قول دی. وبه یفتى پدې فتوا هم ده. هلکه به پوه شو، دا خو یو قول شو. وقال زید ابن ثابت رضی الله عنه یرثون بنو الاعیان او بنو العلات، دا میراث وړي مع الجد د نیکه سره. وهو قولهما، دا د صاحبینو قول دی. وقول مالک والشافعي، د امام مالک او د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد مذهب هم دی. دا اختلاف خو ختم شي. خو د زید ابن ثابت د مذهب مطابق د بنو الاعیان او د بنو العلات عیسه کیږي، خدای عیسه به څنګه ورکوي؟ وایي د زید ابن ثابت پنځ للجد مع بني الاعیان و بني العلات افضل الامرین، د جد دپاره د آیانی ورونو خویندو د علاتی ورونو خویندو سره افضل الامرین دی. په دوو څیزونو کې چې ورته غوره کوي، من المقاسمه ورته غوره وي او من ثلث جمیل، یا ورته ثلث د جمیع مال غوره وي. چې کوم یو ورته غوره وي هلکه پرې پوه شئ. تاسو زما په دې خبرو نه پوهېږئ. مقاسمه ورته بهتري هغه به ورکوي، او که ثلث ورته بهتري هغه به ورکوي. پرې پوه شئ. سړی مړ شه،
یو ته جد پاتې شو، یو ته اخ لأب و ام. نو اوس ما ته وګورئ، که نیکه ته ثلث ورکې خو دا مال بدري سي شي، دوه به د ده شي او یو به شي، څویمه روپۍ ورته ورسېده، درېیمه. او دا خو کمه ده ثلث که نه. او که مقاسمه کې نو دوه تنان دي، یو جد دی، یو مسله به د دوه ونه کړي، یو روپۍ به ده ته ورکړي. دویمه ډېره ده که درېیمه؟ مقاسمه ورته ښه ده که نه؟ دغه نه ده، د ثلث د جمیع المال نه. هلکه پرې پوه شئ. پرې پوه شئ. او بعضې صورتونه داسې دي چې ثلث ورته ښه دی. څه ورته ښه دی؟ ثلث. لکه ولیږه لرې کړه، لکه سره شه، یو ته جد پاتې شو او درې ته اخ پاتې شو ورونه. دا د اوس مقاسمه ښه ده، ثلث ورته ښه دی. لکه که مقاسمه شي نو مسله به د څلورو نه شي، یو به د ده شي او درې روپۍ به د ده شي. او که دغه شي ثلث شي نو مسله به د درېو نه شي، د ده به یو شي او د ده به درېیمه شي. هلکه تاسو پرې پوه شئ. دا د شي زیادت شه د ثلث. و تفسیر المقاسمه، تفسیر د مقاسمې دا دی ان یجعل الجد، چې جد وګرځولی شي په القسمت په تقسیم کې که احد الاخوة، لکه یو د ورونو. او دې پورې پوه شئ. و بنو العلات یدخلون، او بنو العلات داخليږي په قسمت کې د بني العیان سره اضرارا للجد، دې دپاره چې نیکه ته پې ضرر ورسي. فاذا اخذ الجد نصیبه، چې کله نیکه خپله حصه واخلي، وبنو العلات به یخرجون، وزي به د بین نه خایبین نامراد بغیر شین، بغیر د هیڅ چیز نه. والباقي للبني العیان، باقي به د چای د بني العیان به. یا لکه پې پوه شي که پې پوه نه شي. راک ختم کړه. یو جد پاتې شه، یو اخ لأب و ام، دا عیانی، او یو اخ لأب. نو د دې حصه نه کېږي چې دایي، دا مسله خو ته معلومه شوه. نو دلته به اوس څه کې مقاسمه به کې، ثلث او مقاسمه یو شان راځي، ځکه درې دي. د هغه درېیمه روپۍ کېږي که مقاسمه وکړي او که ثلث وکړي. خو زه ثلث دې وکړه یا مقاسمه دې وکړه، نو د ده دا شو، او یو د ده شو، او یو د ده. خو د ده کېږي نه، دې دې منځ کې را داخل که چې نیکه ته ضرر ورسي. د ده د دویمې نه درېیمې ته حصه لاړه شي. نو چې ده ته د حصه ورکړه، دی لاړه، نو د ده نه به دا حصه را واخلي، ده سره به یې جمع کړي، د ده به دوه شي او به دی محروم شي. هلکه په مسله پوه شئ. دا مسله تاسو په عبارت پوه نه شئ که نه؟ هلکه په عبارت پوه نه شئ. ګورئ، وبنو العلات، علاتی ورونه داخليږي په القسمت په تقسیم کې مع بني الاعیان، د اعیانی ورونو سره اضرارا للجد، چې ضرر ورسیږي جد ته. فاذا اخذ الجد نصیبه، چې کله نیکه خپله حصه واخلي، فبنو العلات، علاتی ورونه یخرجون من البین، منځ نه به وځي خایبین بې حصې، بغیر شین، بغیر د شي نه. والباقي، او دا باقي به چې کوم دی د بنو الاعیان دپاره شي. الا اذا كانت من بني العیان اختا واحده، مگر که د بني العیان یوه خوري، نو بیا پکې د علاتی حصه شته. فإن اذا اخذت فرضها، چې دا خپله حصه واخلي نصف الکل بعد نصیب الجد، پس د حصې د جد نه. فإن بقیه شیء، که شی پاتې شو په بني العلات، دا د چا دپاره دی؟ و الا که څه پاتې نه شو نو فلا شیء علیه، هغې دپاره څه نشته دی. هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ.
کجدن و اخت لابن و امن و اختین لابن لکه سړی مړ شي نیکه ترې پاتې شو اخت لابن پاتې شوه و امن او اختین لابن پاتې شي اختین لابن خو بنو العالات دي که نه فبقیه للاختین لابن و عشرین المال د اختین لابن دپاره عشر د مال پاتې کېږي وتصح مسله صحیح کېږي من 20 د چانه د شلو نه ترک یو جد پاتې شه یو اخت لابن و امن او دوا لابن نو مسله به د پنځو نه وکړي دوه به دې ته ورکړي یوه دې ته او دوه دې ته ځکه رؤوس دي که نه صحیح ده که نه رؤوسو باندې به تقسیم کې کړه ځکه نکاح خو دوه ښځو په حساب دی ما ته وګورئ زموږ مسله به څه کې روانه ده اصل مسله باندې ځان پوه کړي د بنو العلات حصه نه کېږي هغه صورت کې کېږي په هغه صورت کې کېږي چې د بنو الاعیان یوه خوري د نیکه د حصې نه چې هغه خپله حصه وروسته واخلي او څه پاتې شو هغه د بنو العلات دي لکه دلته به اوس داسې چل دی وکړو نو د جد څو دي دوه دي او د اخت لابن و امن څو دي یو دی او د دوه اخت لابن دپاره څو دي نو اوس به موږ داسې کوو چې اخت لابن ته خو به نصف ورکوې که نه څو دی وکړو نو نصف خو یو نه دی په پنځو کې خو نصف دوه نیم دي که نه څو دي دوه نیم دي نو دا به دی نه به دوه نیم جوړ کړي څنګه به یې جوړ کړي دوه نیم دې کړه مسله دوه نیمو ته شوه صحیح شو اوس داسې چل دی چې په دې دوه نیمو کې کسر راغی څه شی پکې راغلی کسر به نو داسې چل به وکړي مخرج د کسر دوه دي دې له به ضرب ورکړي په 5 کې پنځو له به په دوو کې ضرب ورکړي مساوي څو شو مسله د لسو نه شو دلته جد ته څو رسېدلي دوه ته به په مضروب کې ضرب ورکړي چې دوه دي نو څلور یې ورسېده په لسو کې څلور شو او د هلکه پرې پوه شئ د دې څو رسېدلي وو د دې څو رسېدلي وو دوه رسېدلي وو هلکه پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ نو د هغې چې کوم دی دغه رسېدلي وي دوه نیم رسېدلي وو دوه نیمو له به په دوو کې ضرب ورکړي نو 15 به شي د دې به 15 شي 15 او 4 لاړه د لسو نه نو دیو ته یو ورسېد صحیح شو د دیو یو شو ځکه د یو دې دې ته ورکړی و که نه یو شو هلکه تاسې په دې خبره پوه نه شئ اوس خو داسې چل دی چې دا دوه دي او دا حساب یې څو دی یو د یو خو به دوو نه تقسیمېږي نو دې ته رؤوس ته منن کثرت علیه سهام ته به ضرب ورکړي په اصل مسله کې لس دي نه څو شو مسله د شلو نه شو تصحیح د چا نه شو شلو نه شلو کې چې کوم دی دې جد ته څو رسېدلي وو جد ته څو رسېدلي وو څلور له به په دې مضروب کې ضرب ورکړي دې کې نو اته یې شو پنځو له به په دوو کې ضرب ورکړي څو شو اته او د یو له به په دوو کې ضرب ورکړي د دې دا دوه په شلو کې عشر شو لسمه حصه شو عشر المال ورته ورسېد هلکه خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شئ ولو كانت في هذه المسألة أخت لأبين که په دې مسله کې اخت لأبیني د دوو خویندو په ځای یوی لم یبق لها شیء هېڅ شی ورته نه پاتې کېږي
ولې ځکه دلته خو د دوو دپاره موږ دا کړه او دې له زرګونه ورکړه شلو له فیصه ورځو که یوه وه بیا ورته هېڅ هم نه کېږي که یوه وه ولې ورته څه نه کېږي ځکه اوس خو دې مسله د پنځو نه جوړه کړې ده نو که یوه وه بیا به دې څلورو نه جوړولی ځکه جد د دوو خویندو به حساب نو دوه به دې ده له ورکړي وی او نصف به دې د یوې له ورکړی وی دوه نو دې له هېڅ هم نه پاتې اوس خو دې له نصف ورکړو نو دې ته خو پاتې شوه څه وإن اختلف بهم ذو سهم بس دی